جی بله ورځ چې په مردان کې کومه واقعه راغله، ډېر کسان وایي شیخ ادریس صاحب وایي چې دی ښه کار کړی دی، نعوذ بالله. او خلکو ویل دي چې دا شیخ ادریس صاحب دی، د شیخ ادریس صاحب وایسونه پې ورچېرلي او ډېر کسانو شیخ ادریس صاحب ویل چې دا زه نه یم، په ریل کې دا شیخ ادریس صاحب دی یا نه دی. دا ویډیو مکمل وګورئ او د نورو کسانو سره یې شیر کړئ. چا چې هم داسې ویډیوګانې جوړې کړي پکار ده چې هغه په وخت ادریس صاحب درسره یو دوه کلیپونه شریک کوم، یو مین کلیپ دی دا ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. چا چې هم پسې ویډیوګانې په شیخ ادریس صاحب پسې جوړې کړي دا ریل دي یا فیک، چا چې پسې ویډیوګانې جوړې کړي دا ډیلیټ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې تنفیذ د حدود او تنفیذ د احکام شرعیه دا کار د مسلمان حکمران دی، د ولی الامر د مسلمانانو د حکومت هیڅ یو چاله نه دی جایز چې هغه په یو مسلمان باندې د هغه د بعضو اقوالو چې هغه یا د جذبې په حالت کې کړي یا داسې یو موقع چې په هغې کې د ژبه غلطه شوي او سړی عموما مسلمان سړی یقیني مسلمانی، نو چې دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول اهل اسلام ته دا یو میسج دی زما د طرف نه. زما نوم دی مولانا محمد ادریس 400 تورنګ دی. شیخ ادریس صاحب باندې راخ مشهور یم. اوس راته د ساولډیر نه مولانا عرفان الله صاحب ټلیفون وکړو چې ستا د ساولډیر د واقعې متعلق یو دغه چلیږي، یو پوسټ چا ورکړی دی او چلیږي، نو زه دا تاسو ته وایم چې دا زما اواز هم نه دی او یا که ویم نو چا به د ځانه جوړ کړی وي. د دې متعلق زما هېڅ قسمه په دې باندې څه دغه نه دی کړی، پوسټ نه دی کړی. دا چا له ځانه دروغ جوړ کړي دي. ما دا خلک منې کړي دي چې طالبانو داسې مه کوئ. نو د دې ساولډیر د دې مسلې متعلق زما هېڅ قسمه پوسټ نشته. دا چا غلط فیک جوړ کړی دی او زما د مولانا عرفان الله صاحب په واسطه ټولو د ساولډیر دوستانو ته دا درخواست چې د خدای خاطر وکړئ او ما ته دا پوسټونه مه منسوب کوئ. دا زما نه اواز دی نه زما پوسټ دی او دا هر چا چې جوړ کړی دی انتشار دپاره غلط یې جوړ کړی دی، ظالم دی. او که چا ته د دې چل ورځي نو چې چا شیر کړي چا یې کړي هغه ته مهرباني وکړئ او ټلیفون وکړئ وایي ظالم ولې ظلم کوي او دا ډیلیټ. د مولانا صاحب بیان مې اورېدلی او چا چې بیان اورېدلی دا ویډیو ورسره شیر کړي چې هغه کسانو ته ورسي چا چې په مولانا صاحب پسې ویډیوګانې جوړې کړي. د خپلو فالوور دپاره د خپل ویو دپاره په خلکو پسې ویډیوګانې مه جوړوئ. په مولانا باندې تنقید تاسو اوس ولې کوئ؟ تاسو پسې څه لګه کوئ چې دا هغه دی او دا فیک ویډیوګانې پسې جوړې کړي. چا چې هم دا ویډیوګانې جوړې کړي نو زر خپلې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ. په خلکو باندې تنقید مه کوئ. د یوې خبر نه تاسو خبر نه یئ نو څه په خلکو باندې تنقیدونه کوئ. چا چې هم دا